د هغه شعب ابي طالب محاصره سي کله ختم سوله 3 کاله خو هلته محاصره و چې هغه محاصره ختم سوله په دې وخت کې ابو طالب له دنیا څخه ولاړی د ابو طالب تر تلو وروسته یو څو ورځې تېرې سوي دي خدیجة الکبرى چې د محمد رسول الله کور والا ده هغې هم له دنیا څخه رحلت وکړو هغه هم وفات سوه محمد رسول الله یوازې پاته سو په قریشو کې خو یې له یو چا څخه هیڅ امید هم نه سو پاته ځکه قریشو خو دومره تکلیف ور ورسوی چې 3 کاله دی په یو ځای کې محاصره پاته دی محمد رسول الله له دې ځای څخه اراده وکړه د طائف و طرف ته محمد رسول الله له مکې څخه روانیږي و طائف ته ځي هلته یې هم یو عجیبه حالات باندې ورځي چې کله طائف ته ورسېدل د طائف 3 مشران دي یو د عبد لیل په نامه باندې دی او دویم سیدی د مسعود په نامه باندې دی دریم د حبیب په نامه باندې دی دا د طائف مشران دي اول واره له دغو 3 مشرانو سره ملاقات وشو محمد رسول الله ورته فرمایي چې تاسو الله تعالی په وحدانیت باندې ومنئ هلته هم دغه خبره روانه ده د الله تعالی د توحید خبره روانه ده او په دویمه مرتبه کې الله تعالی ما ته نبوت را کړی دی تاسو ما د الله تعالی بنده او رسول ومنئ لیکن د قریشو 3 مشران دي اول مشر په جواب کې ورته فرمایي چې الله تعالی چې مکې مکرمه ته سپکوالی ورکوي نو ته یې نبي راواستولې دویم کس چې د مسعود په نامه باندې دی هغه محمد رسول الله ته جواب ورکوي چې پر الله تعالی باندې په انسانانو کې بل څوک ودرېدل چې تا ته نبوت درکړی دی او دریم کس چې د طائف مشرانو کې د حبیب په نامه باندې دی حبیب ورته وایي چې محمده زه له تا سره خبرې نه کوم ځکه که چیرې ته نبي یې له نبي سره خبرې کول انسان ته ډېر ګران پرېوځي او که چیرې ته نبي نه یې نو له نبي سره که غیر نبی نبوت الله تعالی نه درکړی نو بیا زه دومره ټیم نه لرم چې له غیر نبي سره خبرې وکړم دا هغه د طائف مشران دي محمد رسول الله اول وار له هغو څخه هم نا امید سو لیکن بیا له دغو مشرانو څخه مخ ته ځي د طائف و بازار ته ولاړی د طائف په بازار کې بیا د توحید دعوت چلوي لیکن دغو 3 مشرانو هغه خپل کشران خبر کو په بازار کې چې کم کشران دي کم کوشنیان دي هغه خبر کو چې دغه کس راغلی دی دا په ډبرو باندې ولې په دې سفر کې د محمد رسول الله سره زید بن حارث ملګری دی زید بن حارث وایي چې کله دا ماشومانو ته دا حکم وسو خپلو مشرانو دا خبره ورته وکړه ټولو محمد رسول الله په ډبرو باندې وایي تر دې اندازې پورې چې د محمد رسول الله د بدن ویني و چوټو ته ورسېدلې چوټې مبارکې له وینو څخه ډکې دي زید بن حارث وایي چې کله دا ماشومان پر ده باندې د ډبرو وار کوي زه کوشش ته دې کوم چې هغه ډبرې پر ما باندې ولګي په دې وخت کې زید بن حارث هم سر زخمی شوی دی د هغه له سره څخه هم وینې را روانې دي د محمد رسول الله له بدن څخه هم وینې را روانې دي دا کوشنیان په پسې دي محمد رسول الله د طائف له بازاره څخه راوایست دا څه معمولی خبره نه ده کم شخصیت را باسي هغه شخصیت را باسي چې الله تعالی دا خدای دې د په خاطر باندې ښکاره کړی ده لولاک لما اظهرت الربوبیت کچیری ته نه وای ما بخپل خدای نه وای ښکارا کړي لولاک لما خلقت الافلاک کچیری ته نه وای ما بمزکه او اسمانونه نه وای پیدا کړي یو لکو څلور ویز درا کم زیات انبیاء کرام سي پیدا سوي دي دا ټول د محمد رسول الله په برکت پیدا سوي دي الله تعالی مزکه او اسمانونه د په خاطر باندې پیدا کو لیکن د دین د پاره کوم قرباني ورکړي چې خپلې چوټي مبارکي ته بدل لوینو ډکې دي